ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. د یاد کې د یو دریو سوالونو جوابونه ذکر کړي. دینه مخکې د نبی علیہ السلام د زینب رضی الله عنها سره نکاح د هغې تذکره وشوه. چا دا اعتراض وکړو، چا دا سوال وکړو چې دا خو د پیغمبر د خپل انګور سره نکاح کړې ده، ځکه زید رضی الله عنه د هغه متبنا و، نو زینب رضی الله عنها دا یې انګور شوه او د انګور سره خو نکاح کول جایز نه دي. نو الله تعالی په دې آیات کې د هغې جواب کوي. دویم سوال دا دی چې دا نبی دا مسله ولې بیانوي، د متبنا سره د نکاح کولو دا مسله یا د الله د توحید مسله، د دې سوال جواب هم کیږي. او دریم سوال دا دی چې دی نبی دا مسلې بیانولې، نو که چېرې دنه بعد بل نبی راشي دا مسله به هغه بیان کړي که نه. د دې سوال جواب هم الله تعالی کوي. د لومړني سوال جواب دا دی چې نبی علیہ السلام د خپل انګور سره نکاح کړی دی. الله جواب کوي ما کان محمد نه دی محمد صلی الله علیه وسلم ابا احد من رجالکم پلار د هیچ چا ستاسو د نارینو نه. نبی علیہ السلام ستاسو په نارینو کې د هیچ چا پلار نه دی، ځکه د هغه نارینه اولاد نه و. کم چې د هغه و عبدالله، قاسم او دارنګې ابراهیم یا طاهر او طیب، درې دی یا پنځه دی بنابر اختلاف، او په ماشوموالي کې وفات شوي دي. لهذا د نبی علیہ السلام نارینه اولاد هغه لوی نه و او متبنام په دې کې داخل دی. نو ګویا که د نبی اسلام چونکې اولاد نه و، نارینه اولاد، ګویا که په نارینو کې د هېچ چا پلار نه دی. باقي مسله د متمنا شو، تاسو ته مخکې ویل شوي دي چې یو کس کو یو بل چا د خپل زوی ووایي، نو بری الفاظ سره دا د هغه زوی نشي ګرځېدی. ګویا کې دا په زمانې جاهلیت کې یو رسم و، یو رواج و. نبی اسلام د دې رسم او د رواج د ختمولو دپاره الله تعالی رالیږلی و. ولکن رسول الله، دا د دویم سوال جواب دی چې دی د الله تعالی پیغمبر او د الله تعالی رسول دی. دی به رسمونه رواجونه دا به ختموي، بدعات او رسومات به ختموي. نو دا کم رسم او کم رواج چې په مشرکین مکه کې یا خواوشا علاقو کې کم رایج و چې هغې به د متمنا د ښځې سره نکاح نه کوله، نو دغه رسم نبی اسلام ختم کړی دی او د زید رضی الله عنه د ښځې سره نکاح کړې ده. دریم سوال دا و چې دا مسله د پیغمبر بیانوله، دنه بعد کو نور انبیا راشي هغې به بیان کړي که نه. الله جواب وکړو وخاتم النبیین، دی اخري دی د پیغمبرانو نه، دی خو خاتم النبیین دی، د دنه بعد بل نبي دنیا ته ارتوله نشته. وکان الله بكل شیء علیما، او دی الله جل شانو په هر شي باندې پویا. دی آیات کې یو اهم مسله بیان شوه، کوم چې اخري سوالو چې نبی علیہ السلام خاتم النبیین دی، اخري پیغمبر دی. او دا داسې یو عقیده ده چې دا عقیده د قرآن کریم د سلو نه سیوا آیتونه ثابته ده. د قرآن کریم د سلو نه سیوا آیتونه دا عقیده ثابته ده، او تقریبا 200 احادیث په دې خبره باندې دلالت کوي چې نبی علیہ السلام اخري پیغمبر دی. یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زو اخري پیغمبر یما او زمانه بعد بل پیغمبر دنیا ته راتلوله نشته دی. بل فرمایي انا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبی، زو عاقب یما، زو اخري یما، او عاقب هغه پیغمبر ته ویل کېږي چې د هغه نه بعد بل پیغمبر نه وي. د دې عقیدې منکر بالاتفاق کافر دی. او د نبی اسلام په ختم نبوت باندې ډیرو
کافرانو ډېرو ګستاخو ډاکا چولې ده الله تعالی ناکام کړي دي یو حدیث کې نبی اسلام فرمایي چې زمانه بعد به 10 کسان کذابون دجالون نه دي 30 کذابون دجالون چې دوی به د نبوت او د پیغمبرۍ دعوه کوي علماء کرام هغه شمارې دي هغه تقریبا برابر شوي دي 10 کسانو د پیغمبرۍ د نبوت دعوه کړې ده او د دې ابتدا او آغاز د نبی اسلام د ژوند نه شوی دی مسیلمة الکذاب د نبی اسلام په ژوند کې د پیغمبرۍ دعوه کړې وه بیا د نبی اسلام د وفات نه بعد صحابو سره جنګ کړی دی او دومره عظیم الشان جنګ ورسره شوی دی چې په دغه جنګ کې 1200 صحابه شهیدان شوي دي او هغه صحابه چې د قرآن کریم حافظان وو تاریخ لیکي چې د نبی اسلام په مدینی ژوند کې چې نبی اسلام کوم جنګونه کړي دي په دغه جنګونو کې 200 صحابه شهیدان شوي دي یعنې په 10 کاله کې په دغه جنګونو کې 200 صحابه شهیدان شوي دي او په دې واحد یو جنګ کې 1200 صحابه شهیدان شوي دي دا دومره مضبوطه عقیده ده او دا دومره اهم مسله وه چې په دې مسله باندې صحابو جهاد هم کړی دی د مخالفینو سره د هغې نه بعد اسود غنسي د پیغمبرۍ دعوه وکړه اسرم جنگ شوی دی صحابو هم قتل کړی دی وروستو دور کې نورم بلا کسان را پیدا شوي دي هغې د نبوتو دعوې کړي دي لیکن الله تعالی ناکام کړي دي او یو حدیث کې نبی اسلام فرمایي زما مثال داسې دی لکه چې الله تعالی د دې انبیاو د ارواحو نه یو بلډینګ جوړ کړي یو محل جوړ کړي او دغه محل ډېر بهترینی چې دا د سرو د سپینو خښتو نه جوړې په دې کې یاقوت او مرجان لګېدلي هر څه د بلډینګ ته تماشې کړي چې ماشاءالله څونه ښکلی بلډینګ دی او څونه ښکلې طریقې سره جوړ شوی دی خو په دغه بلډینګ صرف د یو خښت دی باقي نو هر کس دا اعتراض کوي چې دا ځای به ولې خالي دی پکار چې دی هم ډک کړی وي وي دغه ځای الله تعالی په ما سره ډک کو چې ټول انبیا کرام الله را لېږلي وو د هغې د ارواحو نه الله تعالی ګورې کې یو قسم بلډینګ جوړ کړی دی او په دغه بلډینګ کې صرف د یو خښت دی خالي و دغه ځای الله تعالی په ما باندې ډک کو گویا که زه اخري پیغمبر یم په ما باندې د نبوتو دروازه بنده شوې ده اوس کو یو کس دا سوال وکړي چې عیسی علیه السلام هم راکوزېږي دا هم اجماعي عقیده ده په متواتر حدیث سره دا خبره ثابت ده چې عیسی علیه السلام به راکوزېږي عیسی علیه السلام به راکوزېږي د هغې نه انکار نشته خو عیسی علیه السلام خو د نبي اسلام نه مخکې تېر شوی دی هغه مخکنی پیغمبر و نو چې راکوز شي هغه به حیثیت د امتي راکوزېږي هغه به د خپل مذهب پرچار نه کړي عیسایت و هغه به د اسلام پرچار او اسلام تبلیغ به کوي گویا کې د عیسی علیه السلام راکوزېدل دا د ختم نبوت د عقیدې خلاف نه دي بعضې کسان دا سوال کوي تاسو یهودیانو باندې رد نه کوئ عیسایانو باندې رد نه کوئ کافر باندې رد نه کوئ او قادیانې په مخ اخیستی دی د ختم نبوت د عقیدې منکر هم په مخ باندې اخیستی دی نو ګوره دا خبره یاد وساتئ عیسایي ځان ته عیسایي وایي موږ ته مسلمان وایي یهودي ځان ته یهودي وایي موږ ته مسلمان وایي یو بل کافر او یو سیک یو بل غیر مذهبه ځان د خپل باطل مذهب والا وایي مسلمان ته مسلمان وایي واحد قادیانی داسې یو بدترین کافر دی چې دی مسلمان نه ګڼي خپل ځان مسلمان ګڼي خپل ځان ته اسلام والا وایي خو مسلمان ته مسلمان نه وایي ځکه مسلمان د هغه د عقیدې قایل نه دی په 1901 خواوشا کې د انګریزانو په اشاره باندې مرزا غلام احمد قادیانی د پیغمبرۍ د نبوت دعوه وکړه انګریزانو ولې پیسې ورکړې وې او دومره ظالم سړی و چې اول وی زه امام مهدي یم بیا یې د هغې نه بعد وی زه عیسی علیه السلام یم بیا یې د هغې نه بعد وی زه د نبي علیه السلام سور یم زه د هغه سور یم د هغه سایه یم بیا یې د هغې نه بعد وی زه اخري پیغمبر یم او په اخره کې به د خدای دعوه هم وکړه دومره خطرناک سړی و په خپلو کتابونو کې هغه لیکلي دي یو کم کس چې زما د نبوتو قایل نه دی هغه الفاظ زما په خوله باندې نه راځي وي دا د زناکار اولاد دی چې کم کس زما د پیغمبرۍ قایل نه دي دومره خطرناک سړی و دا او دومره ظالم و چې خپلو ملګرو ته به صحابه وي او خپلو ښځو ته امهات المؤمنین وي او د هغې چې کومه د قادیان که په ځمکه ده ربو وغیره دی د مکې د مدینې نه پاک ځمکې ګڼلې چې مکه او مدینه دومره اوچته ځمکه نه ده څومره اوچته ځمکه چې د ربیع او د قادیان ده
دومره خطرناک سړی و د جهاد منکر و د اسلام د اهم ارکانو منکر و نو هغه چې کله د پیغمبرۍ د نبوت دعوه وکړه علما کرام د هغه سره بحثونه مناظرې کول خو لیکن هغه نه تیارېدو اته پته و چې زه ناکامه یم مردود یم ما سره هېڅ هم نشته خو مقابله کې به شرمېږم او بل طرف ته انګریزان هغه سره وو دی په اشاره باندې روان و بهرحال علما کرام ولې چیلنجونه هم ورکړي وو چې ستا دا چې کوم میشن دی کوم تحریک دا به ناکامه وي او ته ناکامه یې او دومره علماو کې یو عالم پیشنګویي دا کړې وه چې دی به انشاءالله د دې انډیا او د پاکستان په ځمکو باندې نه مړ کېږي ځکه دا پاک ځمکې دي هغه څه وشو چې هغه په امریکا کې مردار شو او بله کله چې هغه مړ شو نو چا ورته دا ووي چې پیغمبر کوم ځای کې وفات شي نو په هغه ځای کې به دفن کېږي ځکه نبی اسلام په خپل کور کې وفات شوی و کوم چې د مسجد نبوي سره وسو په خپل کور کې دفن شوی دی او دا خنزیر په لیټرین کې مردار شوی و یو لیټرین کې دفن کې تاسو ته پیغمبر وایي بهرحال ډېر ښه عقاید وو تحریکونه شروع ځان له کسان پیدا کول د پاکستان د ازادۍ نه بعد هم تحریکونه دغه شروع لګیا وو علما کرام خپل تحریکونه هم چلول د ده خلاف کله کامیاب او کله ناکامه و ډېر کله د هغې کامیاب شوي دي اخر کې بیا په کوم چې د 73 آیین دی نه لکه نو په دغه آیین کې د علما کرامو په کوششونو سره دا دفعه شامله شوه چې قادیانی کافر دی بل ځان ته مسلمان نشي ویلی د خپل باطل مذهب پرچار او تشهیر نشي کوي د خپل باطل کتابونه دا نشي شایع کولی الحمدلله دا زموږ د مشرانو علماو محنت و مفتی محمود رحمه الله مولانا عبدالحق رحمه الله علامه یوسف بنوري رحمه الله مولانا غلام غوث رحمه الله چې کوم مشران علما کرام تیر شوي دي ټول وفات دي اوس د دې تحریکونه او د دې محنتونو چې د دې په محنتونو باندې بټو سي په دې خبره باندې قایل شو بټو خبره اول نه منله چې قادیانی څنګه کافر دی مفتی محمود رحم الله نور علما وسره بحثونه کړي دي په دې خبره باندې هغه قایل کړي چې او قادیانی ور کافر دی کله چې هغه په دې خبره باندې قایل شو د صد هغه وکړه خو مشر وکنه دا د صد بغیر کار نه کړو نو دا د په آئین کې شامل شو چې قادیانی کافر دی او وسم علما کرام وي کو بټو ارسنګ سړیو دا عمل الله ته پته را ان شاء الله په دې دسخط به الله تعالی بخي د چې کوم دسخط کړي دی چې د نبی اسلام د عقیدې د دفاع کړي را چې قادیانی د پاکستان په آئین کې کافر شمارل شوی دی دا د بټو په دسخط باندې او علما کرام په کوششونو باندې ان شاء الله الله به دغه دسخط باندې بخي بهرحال نو قادیانی دومره خطرناک کافر دی چې د مسلمان نه وي دیو جن موږ د خدمت نبوت د عقیده بار بیانو چې نبی اسلام اخیری پیغمبر دی او وګوره دومره ظالمان دي چې د قرآن د آیتونو نه د حدیث نه خپله د باطله پیغمبري ثابتوي آیتونو کې تاویلات کوي نو عام سړی په آیتونو نه پوهېږي وګوره ما ته د آیات نه دا مسله ثابته کړه عام سړی په حدیث باندې نه پوهېږي تا د حدیث پیش کړي خپل کتابونه چاپ کړي دي په قرآن کې تحریف کړی دی په حدیث کې تحریف کړی دی باقاعده خپلې چینلې چلېږي په دې میډیا باندې خلکو له تبلیغ ورکوي په یونیورسټو کالجونو کې باقاعده محنتونه کوي خلکو له ودونه کوي نوکرۍ وله ګوري کورونه وله اخلي چې دا سړی قادیانی شي کافر شي او کم کس چې کمزوری کړي والی پوه نه پس هغه ملګرتیا کوي بهرحال قادیانی خطرناک کافر دی او د ده نه ځان ساتل پکار دي الحمدلله اوس هم علما کرام دومره محنتونه یې کړي دي چې پاکستان کې قادیانی سر نشي راوچتولی یګه دوکه کوزی به چې پراتی یي به خپل تحریک آزاد طریقې سره نشي کولی د خپل باطل مذهب پرچار نشي کوي دا د علما کرام محنت دی او د دې چې کوم مصنوعات دي د هغې نه بایکاټ پکار دی لکه شیزان کمپنی د شیزان د دې چې کوم جوسونه دي وغیره داسې کل نه دي پکارو ذایقه بنسپتي د دې غوړي د خپلو د دې استعمال نه دي پکارو او دارنګه د دې نورم بلا مصنوعات دا ختمول پکار دي او د دې نه بایکاټ پکار دی چې بالکل دا موږ استعمال نه کوو ځکه د دې فایدې دې ته ملاویږي نو بیا دغه پیسې دي زموږ خلاف چلی نو خدمت نبوت عقیده پکار چې موږ بچي په دې عقیده باندې هغه خبرداري او اته دا خبره معلومه وي چې نبی اسلام اخیری پیغمبر دی او د دې نه بعد په قیامت پورې بل نبی الله تعالی نه رالیږي مخکې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا ترغیب دی ذکر طرف ته او خطاب د مسلمانانو ته
یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا الله یاد کې الله لرا ذکرا کثیرا په یادولو ډیرو سره د الله تعالی ذکر وکړي الله تعالی یاد کې وسبحوه بکرة واصیلا او تسبیح بیان کې داغه سارو ماهم د الله تعالی ذکر کوي داغه یاد کوي او د الله تعالی د ذکر او د یاد بهترینو طریقه دا ده کوم چې موږ تاسو ته نبی اسلام خولې ده د سارو ماهم چې کوم د واګانې هغه سنت د واګانې مسنون د واګانې نو دغه د واګانو اهتمام پکار دی نبی اسلام ساعت کله را پاسې دی د منظر باید د واګانې ویلي دي همدغه د واګانې بیا ماښام ویلي دي صرف د هغې الفاظ بیا بدلې شوي دي دارنګې د منځونو نه بعد تسبیحات کول دي سبحان الله الحمدلله الله اکبر 33 پیرې دارنګې د درود شریف د استغفار اهتمام پکار دی دا ټول د الله تعالی ذکر دی د دغه ذکرونو اهتمام پکار دی د دې الله تعالی ذکر ولې کوي مخکې د الله تعالی حمد و ثنا بیانېږي هو الذي الله تعالی هغه ذات دی یصلي علیکم چې پورته کوي شان ستاسو پر رحم کولو سره تاسو باندې الله تعالی خپل رحم کړی دی نو ستاسو شان او ستاسو مرتبه اوچته کړې ده وملائکته او ملائک د هغو په دعاګانو سره څومره چې ملائک دي دا د مسلمان لپاره دعاګانې غواړي نو د ملائکو په دعاګانو سره د مسلمانانو شان اوچتېږي د هغې مرتبه اوچتېږي لیخرجکم من الظلمات الی النور دې لپاره چې وباسي تاسو لره د تیارو د شرک نه د تیارو د کفر نه الی النور نور د هدایت طرف ته نور د توحید طرف ته انسان په تیارو کې پروت د شرک او د کفر او د بدعاتو او رسوماتو تیارې دي چې دغه تیارو نه انسانان اوځي او نور طرف ته راشي کم چې د اسلام او د ایمان او د توحید او د هدایت نور دی وکانه بالمؤمنین رحیما او دی هغه په مؤمنانو باندې رحم کوونکی الله جل شانه ډېر رحم کوونکی ذات دی او په هر چا باندې رحم کوي بیا زیات رحم د الله تعالی په مؤمنانو باندې دی چې دوی له ایمان دولت ورکړی دی تحیتهم یوم یلقونه سلام دې کې بشارت دی مؤمنانو ته تحیتهم پیشکشی دی یوم یلقونه په کوم ورځ چې دوی به مخامخ شي د الله سره سلام سلامتیا به وي یو بل باندې به سلامونه کوي یا دی به الله تعالی محفوظ او سالم ساتي واعد لهم اجرا کریما او تیار کړی دی لپاره اجر عزتمن ټولو مسلمانانو الله تعالی هغه عزتمن اجر تیار کړی دی لپاره الله تعالی اجر ورکوي او دغه اجر بدله هغه بیا جنت دی مخکې د نبی اسلام صفات بیانېږي یا ایها النبی اے نبی علیہ السلام انا ارسلناک یقینا لېږلی مونږ ته شاهدا بیان کوونکي د حق ته به حق بیانوي ومبشرا او زیر ورکوونکي منونکو ته ونذیرا او یره ورکوونکي نه منونکو ته دا ستا ذمهداري ده چې ته به شاهد یې ته به د قرآن کریم بیان کې او ته به د حدیثو بیان کې دارنګه نبی اسلام مبشر دی او نذیر دی مبشر معنا کم کسان چې دا خبره مني د هغې اطاعت کوي نو هغې له بشارت ورکوي هغې له خوشخبري وکړي د جنت او نذیر دی هغه کسانو لپاره کم کسان چې دا خبره نه مني منکرین دي کافران دي د هغې لپاره نبی اسلام منذر دی اجر ورکوونکی دی وداعیا الی الله باذنه او رابلونکي الله طرف ته د الله په حکم سره وسراجا منیرا او چراغ بلیدونکي نبی اسلام داعی دی خلق الله طرف ته رابلي او خلق د الله توحید طرف ته رابلي خلق جنت طرف ته رابلي او دارنګې وسراجا منیرا چراغ بلیدونکي لکه څنګه چې د چراغ د ډیوې فایده را خلک د هغې نه فایده حاصلوي همدقه رنګه د نبی اسلام رسالت او د هغه پیغمبري ده چې د دې مثال په شان د چراغ او په شان د یو نور دی خلک د هغې نه فایده حاصلوي وبشر المؤمنین او زیر ورکه مؤمنانو ته بان لهم من الله فضلا کبیرا چې بېشکه دي دپاره د الله د طرف نه ډېر لوی فضل دی یعنې کوم کس چې ایمان راوړی د ایمان پکې شته د الله توحید مني د دغه مؤمن لپاره د الله طرف نه یو ډېر لوی فضل دی د آخري آیات کې یو نهي ذکر کوي چې د کافرانو او د منافقانو خبره منل نه دي پکار او د هغوی کله مخالفت پکار دی ولا تدع الکافرین والمنافقین او خبره مه منه د کافرانو او نه د منافقانو د دې خبره منه منې د دې اطاعت منه کې ودع اذاهم دا بل ادب دی او پرېږده تکلیف د دې ضرر د دې مطلب دا دی که تاله یو کافر ضرر درکوي که تاله یو منافق تکلیف درکوي نو ته به هغې له جواب د تکلیف سره نه ورکوې بلکې ته به دې باندې صبر کوه تعالی به الله په دې باندې اجر درکوي وتوکل علی الله او توکل وکړه په الله باندې وکفا بالله وکیلا او کافي دی الله جل شانه ذمه دار په الله باندې توکل وکړه د توحید مسله بیانوه
خلق د الله دین طرف ترابلا او الله جل شانه د ټول خلکو ذمہ دار دی الله تعالی وکیل او کافی دی دغه الله جل شانه اطاعت پکار دی دغه توحید مسله بیانول پکار دی بیا تو وګورئ بسم الله الرحمن الرحیم ما كان محمد ندی محمد صلی الله علیه وسلم ابا احد من رجالکم لا د اچا د نارینو تاسونا ولكن رسول الله لیکن رسول الله تعالی وخاتم النبیین او اخری د پیغمبرانو وكان الله بكل شيء عليما او دی الله جل شانه پر شي باندې پویا یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو اذكروا الله یاد کې الله لرا ذکرا كثيرا په یاد ولوري سره وسبحوه او تسبیح بیان کې داغو بکرة واسویلا سارو مخام هو الذي الله تعالی غزات يصلي عليكم چې پورته کوي شان تاسو پرهم کول سره وملائکته او ملائک داو په دعاګانو سره ليخرجكم من الظلمات الى النور دې د باچو بس تاسو د تیرو د شرک نه د کفر نه د بدعات او رسومات نه الى النور نور د هدایت طرف ته نور د توحید طرف ته وکانه بالمؤمنین رحیما او دی الله جل شانه په مؤمنانو باندې رحم کوونکې تحیتهم یوم یلقونه سلام پیشکشه دی په دغه ورځ باندې کله چې دی مخامخ شي د الله سره سلام سلامتیا بوي واعد لهم اجرا کریما او تیار کړی دی لپاره اجر عزتمن یا ایها النبی اے نبی السلام ان ارسلناک یقینا لګلې موږ ته شاهدا بیان کوونکې د حق ومبشرا او زیر ورکوونکې د منونکو لپاره ونذيرا او ير ورکوونکې د نه منونکو لپاره وداعيا الى الله او رابلونکې الله طرف ته باذنه د الله په حکم سره وسراجا منيرا او چراغ بلیدونکې وبشر المؤمنین او زیر ورکا مؤمنانو ته بان لهم من الله فضلا كبيرا چې بشک دی لپاره د الله طرفنا فضلا كبيرا فضل ډیر لوی دی ولا تدع الكافرين والمنافقين او خبر ممنع د کافرانو او د منافقانو ودع اذاهم او پرېږ د تکلیف د دې ضرر د دې وتوکل علی الله او توکل وکړه په الله باندې وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله جل شانه ذمہ دار واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يلا سونا حاضرين دي حاجتنا پورا کی بیماران شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم ورکی برادران کو ختم کی اولاد ورکی یا ټول مسلمانانو شری حج نه پوره کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابہ اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین.